هغه چینی خو پکې نه وه چیني ته 2 دړې اخیسته پکې نه وه هغه کومه درکړله ته 2 دړې وړله ستاسو امکان ته کوشش خیر دی خو مال ته کوشش دی کو د دکان نن دروړي څه پوسو که کله غي خدای آسان خبره کنه خدای نو چې په دکان کې بس لیکلی او غلی نه نه ګورو جی بسم الله الرحمن الرحیم وسګورا دازه علیه کې د ضمیر المعتبره علیه اوره دا تاسو اعتبار اوس ګورو چې د علیه علا پسله د اعتبار کې ناراضي علا پسله د ګورو عربي ده صدا المعتبر تعالی دا مطلب چې په یو ځای د معنی ناراضي فاعلیت مفعولیت او اضافت په دې زید کې په یو ټیم کې راتلی شي دغه فاعلیت پر د عامل رافع د وجه ناراضي کنه نو دوه عامل خو نشي داخلي ده کنه په یو کلمه دوه عامل داخلي دي چې په زیدون باندې هم رأیت داخل شي هم په جاء راشي جاء رافع ده او رأیت صد ناسب ده د په یو ځای راتلی شي ها نو هغه اثر دا غیم دی بل سر نشي مکه دی نو چې یو راځي نو د شي راځي نه علاوه جل بدلیت پر راځي څنګه راځي بدلیت پیژنې چې یو لاړ شي نه بل براشي چې بل لاړ شي نو بل براشي دا راځي علاوه جل بدلیت ان تر استاسو نو مطلب خود دې دا ده دا معانی معتبره دي علیه په دې معرب باندې کنه نو علیه کې او تعین د کو د مرجع علی المعرب وسر کې د اعلی په صله د چا کې د اعتبار کې نه راځي دا خو عربي ده کنه اوس مررت بزیدین مررت به سو کوئی سو مررت علیه وای نه ورته او اصل عربي دا عربي ده او دا عربي ګرانم ده ځکه د هر فعل د پاره بل د حرف جر معنا بدلی د چا رغب الیه رغب عنه رغب الیه یو طرف ته میلان ته وای رغب عنه احراز ته وای پوښې به نو دا څنګه مطلب دی چې دا حرف جر د فعل معنا مړی راړي او دا چې دا اوري دا علا پسله د چا کې ناراضي اعتبار کې ناراضي دې متعلق بمعتبره على تضمين ورا تما تستر تضمین خوله په شرط تعجب څه دوی چې په فعل کې معنا د فعل اخر والی یا په شبه فعل کې دا شبه فعل له اسم فاعل اسم مفعول دي سوی شبه فعل په شبه فعل کې معنا د شبه فعل اخر والی څاغله او یعنی په اعتبار کې معنا د ورود او د استیلا والی ورود وارد دی او استیلا غلبه کول سو نو په دې کې پټه په دې چا کې په دې اعتبار کې معنا د چا پرته ده د ورود او استیلا نو خیر د په دغه کې نه راځي خو د هغه ورود او د استیلا په دغه کې په چا کې په سله کې څوک راځي اعلی راځي دا محمول دی په تضمین باندې او چې په تضمین محمول شو نو به شي شو خرخه او د هر هغه ځای کې خلک کوي چې کوم ځای کې چې کوم دی پوښي چې دغه په سله کې دغه حرف جر راتله ناروي پوښي په دا على تضمین مثل معنى الورود والاستیلاء مثل ځکه وي چې د ورود او استیلاء یا د بیا په دې معنی چې بل لفظ خیر دی ورود یا استیلاء کنه اوره پوښه په وصداخي يقال ايتور الشيء وتعاوروه دا او په دې کې اشاره کوي چې اصل کې دا خپل مفعول به ته به د اصلي حرف جر نه دي دا ګور کنه سوال دا دی چې اعتبار په سله کې تعالی ولې راوړل دا خو به حالت راوړی اعلی کنه چې دا د خپل مفعول به ته د حرف جر نه بغیر سو د نه متعدی کېده نو ته خو څه چا د متعدی کېږي علیه کې د هو زمير مفعول به دی کنه نو دې ته په واسطه د اعلی ولې متعدی کو حالانکه یقال عرب وي ايتور الشيء الشيء سوق ده مفعول به کنه یا تعاور باب تفاعل دا ده کنه نو دلته اذا تداولون معنی مکړه او په دې کې اشاره مونږ راځي دا الا ته کم ضرورت ته چې تار وړل دا خپل مفعول به د به حرف جر نه وړي او د تداول معنی څه د تعاور تداولوه لاس بلاس د شی من شی نه څه متداول څه دی د شی متداول چې ډیر معروفي پوښه په لاسونو کې وړي راوړي یعنی اخذو
جماعة واحدة بعد واحدة وعلى سبيل المناوة والبدلية ودل ده پوښي چې شری ډیر استعماليږي او په طریقې د چا سره د بلیت سره چې د بلاس کې نه د بلاس کې نه و دا یو لوټ شو کنه د دې متداول و دا لوټونه متداول دي څه مطلب لا سونه بلاس بلاس اوړي راوړي او دا لوټ په یو وخت کې د دوه کسانو په ځای کې دي یو لوټ د دوه کسانو بلاس کې دي چې ستا په لاس کې نو زمانه بلاد شي چې دلې ورکې نو ستانه بلاد شي ندنه چې ورکې نو اوس د تداول کې دوه خبرې دي یو لاس په لاس باندې سو لاسونو ته وړېده راوړېدو او دویم دا سو علا وجه البدلیت علا وجه سو فکر کوئ خبره ده کنه خبره ته فکر کوئ ورته اذا اخذه جماعه واحده بعد واحده هنا او بیا على سبيل الجشم مناسبه لا على سبيل الاجتماع یو لوټ د غنو کسانو په لاس کې کېدای شي نشي کېدای ها نو لنډه دا دی ته وي نو دی وجه نه دی وي نو دا جواب زده کو چې هر کله د خپل مفعول به دا به د واسطه د حرف جر نه دا متعدی علا تول راوړل ویجی دا الله من ذکر راوړل چې په دې کې دن دا محمول کوم په تضمین باندې تضمین په یو فعل کې معنا د فعل اخر والے په دې شان سره چې یو اصل وګرځي او بل څه وګرځي حال وګرځي نو هغه به شي موتوي پوشه په المعتوره هذا ګوره المعتوره وارده عليه سو یا مستوليه عليه ته طریقه ده او د مستولی بسله کې اعلی راځي د ورود بسله کې سره راځي اعلی راځي ها اوس دا خلاص شو خو شګن شو به اوس د فاذا تداولت نواله ورستو دا فينبغي ان يكون علاماتها ايضا كذلك خو شي به اوس دا وي چې هر کله اوس ما ته ګوره دا اعرابونه بدل ولي شو ها دا اعرابونه څه شو ها بدل ولي شو ځکه اعراب دال دې پچا لاندې په معنی معتبره او معنی معتبره دې او بل سره نه جمع کیږي چې یو راځي نو دا بل به پریدي دا یو به حلج دشته تلار شي دا فاعلیت چې مفعولیت راغی نو فاعلیت بلار شي اضافت چې راشي مفعولیت بلار شي چې یو لار شي بل به راځي دشته زه پریدي خالی شي چې هر کله دا خبره ده نو ګوره په کار ده چې کله لاندې هغه معانی دی او بل سره مجتمع نه دي لاندې سو نو کوم اعراب چې دال دی هغه هم دی او بل نسی ابم بدلی دا اختلاف دا اختلاف ولې ضروری دی لپاسه ها ځکه په چا کې ها چې لاندې معانی مدلوله چي دي معانی معتبره دا دی بل سره مجتمع نه دي چې یو راځي نو د یو بل لارشن بل راځي نو په کار د علاماتم د قشانت شي چې اعراب ده او دا خبره دلته کوي فاذا تداولت المعاني کله چې د یو نه اوري راتلو پوشه په در راتلو او بیا د یو بل نه په علاوه البدلیت راتلو ادمانی مقتضیه د اعراب په مورب باندې متعاقبه متناوبه څه مطلب ها یو بل نه عقب چې ولار شنو په عقب کې بل بر شاته متناوبه په نمبر باندې څه اوره په نمبر باندې غیر مجتمعات او یو بل ترجمه کیږي نو اولی لتزادها هي فاعلیت او مفعول جمع کیدش د خپل تضاد د وجنه نو فينبغي ان يكون علاماتها ايضا كذلك د علامات اعرابيه لپاره هم د قشاندي سبب دي په دې بل ترجمه کیږي نو ابم جدا فوقع بسببها واقع شو په سبب اختلاف په اخر د معرب کې اوس ما ته ګوره دا خطر شو فوضع اصل الاعراب ووضع بحيث يختلف ګوره دوه خبرې تا کوم اوس ما ته ګوره یو اصل اعراب ده یو اختلاف الاعراب ده د هر یو جدا څه شو لاندې مطلب شو اصل اعراب په څه دلالت کوي دا په معانی او معتبره او دلالت کوي او اختلاف په د معانی او معتبره او په جدایخ دلالت کوي څه اصل اعراب په چا دلالت کوي نفس اعراب دا په معنی او معتبره خدای دا اعراب دی بل نه جدا کو یو رفع دی بل نسب دی بل اعراب انواع رفع و نسب جدا ولیکلو
دا جدا جدا یې څنګه کړو پوه شئ پې چې دغه معانی د یو بل نه مختلفې دي څه دي نو چې معانی د یو بل نه مختلفې دي نو پوه شئ نو چې معنی مختلفې دي مدلول مختلف دی نو دال هم مختلف پکار دی که څه چې اختلاف د دال دلالتو کې په اختلاف د چا د مدلول لاندې فوزعا دلته یو داسې وایي وزعا ووایه فوزعا اصل الاعراب للدلاله على تلك المعاني اصل اعراب او بیا وزعا بحيث يختلف باخر المعرب دسي راوړو په دې شان سره چې اخر بدلیږي را بدلیږي د معرب دسي ولې لاختلاف تلك المعاني دوی د اختلاف د چانه معنی جدا جدا دي نو په کار د چې هغه دال دم څه شي هغه دم مختلف شي پوه شئ په دا خبره خلاص اوس ما د ګورجي هر ارشنه غرض بل بل ده اوس وانما جعل اعراب في اخر الاسم معرب پوه شئ په اوس د اخر ته ول تشکیل کو کوم ځای کې راوړ د اعراب په اخر د معرب کې ولې راغی د په منځ کې ولې د په اول کې ولې نه راځي وای د شکار دی کنه چې نفس اسم نه ټول د دلالت کوي په نفس شي باندې زیدون په چا دلالت کوي په ذات زیدون په چا دلالت کوي اوري او نو دا په ذات زیدون دلالت کوي ونو خو چې د خلاص شي کنه او تاسو ما تاسو نه چې د اعراب د صفت ته او صفت کله راځي بعد الموصوف راځي بعد السو نو من د موصوف کې وسو د خو کې دی نشي د څه بعدیت خو کې دی نشي راکته مال قلم چې دا څه شي دا نفس زیدون د په چا دلالت کو په ذات زیدون په ذات زیدون کنه غیر وزن ده ها او دا اعراب په چا دلالت کوي دا په ذات ته زید دلالت کوي په چا په فاعلیت او بده ها او د صفت ته او د موصوف او ذات ته او صفت د موصوف نه رستو نه دا صفت د تابع نه ده اوس د څه کې دی نشي چې ټول زید وایم په کار دا و چې ټول زید مې ویلې دا غینه پس په بیا د دال نه پس په بیا صفت براته کنه عام صفت چی زید قائمون دا قائمون رستو بیا راځي نه نو په کار د چې د دال په صفت ده نو د سره د زید د دال نه رستو نو خو ته هغه حرکت ته کنه سره نو حرکت خو په دې هر باندې لپاسه راځي نو اوس زمونږ عقل سوی یو دم پوه شو چې کم ځای به راشي په حرف اخر کې راشي په چا راشي نو ټول رستو شو کنه څه شو حتی الوسه رستو شو هغه رستواله خو رانغه کم رستواله چې صفت بعد د وجود د موصوف کو ختم شي بیا دی راشي هغه ممکن نه ده نو موږ حتی الوسع موږ د رستو کو نو په کوم یو حرکت حرف یو راوس په اخر وره وإنما جعل الإعراب في آخر الاسم المعرب ولي لكن نفس اسم يعني نفس زيد إذا نفس اسم ده نفس مؤنث تدل إذا كويخا وإذا تدل على المسمى ذلك بجا مسمى معناه ذات زيد ده هوري والإعراب على صفته ولا شك أن صفة متأخرة عن موصوفه فالأنسب أن يكون الدال عليها أيضا متأخرا ذلك فكذا شيء الدال بچابانه په دې صفت باندې دال په صفت خدای اعراب دی کنه نو دا د رستو شي د دال علی الذات نه د چانه نو په کار چې د رستو شي يكون الدال عليها ايضا الدال عليه دخل شو نو ځکه اخر ته موږ راوړخه اخر ته موږ ذکر د په اخر ولې جاری په منځ او په من پوښه به د دغه صفتین د صفت درجه رستو د چانه د موصوف نه نو څنګه چې کته ذات ته صفت موصوف نه رستو دی نو دال علی صفت به رستو شي د دال چانه علی الموصوف نه اوس دا خبره تیر شو چې د اعراب ته اعراب ولي وي اعراب ته اعراب مخکې ما په معرب کې تاسو وجه ویلی و خو معرب هم داغه ماده هم د اعراب دی اصل کنه د معرب اعراب ته اعراب ولي وي وهو ماخوذ من اعربه دا چانه ماخوذ دی نو هم دوه معنی مته یو معنی ما اعراب ایضاح ته وي اعرب الشيء اوضحه او دم ایضاح د معنی متویر او کوي څنګه یا چې کم دینو دا د عربت معدته ماخوذ دی عربت معدته من فسادت معدته سو او نو دلته خو فساد نه راولي دغه فساد ختمي ځکه فساد هغه التباس دی سره او التباس د ختم کو ځکه چې تا زیدون وینو التباس ختم شو لاندې فاعلیت متعین شو چې زیدن وې نو مفعولیت متعین شو او چې څه شي ها چې کسره نو هغه اضافت متعین شو د التباس ختم کو کرای وس
او عاربت څه ته وایي نو التباس خو فساد دی کنه نو فساد خو د ختم کو کنه او ته ماخوذ د عاربت نه او هغه فساد ته نو چې دې فساد راوستي نو ته به عالم اوربوته نو دا خو فساد ختمي ویاو کنه دا اعراب دی کنه نو دا باب افعال دی بود او تاسو ته پته ده لکه عرب وایي شکوته او اشکیته شکوته ما ګیله وکړه نو او اشکیته ما دا ګیله لري کړه ما دا څه یعنی حمزه د باب افعال کړه د سلب المأخذ پر راځي چا پر راځي دا د پر د چا د سلب المأخذ راځي کنه پوهیږي په دا د پر د چا راځي د سلب المأخذ نو د خبره ده نو دا د سلب المأخذ یعنی فساد ختم کو اعراب څه هغه شی چې هغه ذریعہ ګرځي د فساد د ختمېدو او فساد ختم ذکر کو چې کته التباس هغه التباس چا دروغو دی اعراب اوري تعین چراغه واذا ما اخذ عربهون اذا اوضحوا فان الاعراب يوضح المعاني المقتضيه ياخذ شو او من عربت ميدته اذا فسدت چا شي فاسد شي على ان يكون الهمزه للسلب همزه د پاره چا ده على ان يكون تقع على دفع اعتراض ده کنه الکه فسدت خلل فساد خلل درازینه فساد ختميږي نو دا څنګه استعمال دلته وشي ابدا پدی وجه باندې پدی بنیاد ده علامه دبرو بس بناء على ان يكون الهمزه للسلب فيكون معناه ازاله فساد ازاله الفساد نو دا نو مرګه هو وسمي لانه يزيد فسادا كم فساد ختمي ولدلته چې کوم دین فساد چا جنگونه کړی ویني جنگ نشته خدلته التباس فساد ده کنه تره غټه خبر دی چې سری یو شی تعین نشي په نشي دا فاعل لیک دا مفعول له سره په مصیبت کې واچول شي نو دا فساد نه رسو اوري هغه فساد دا اضافت د فساد التباس ده اضافه دی بیانې ده ښه کوم اضافت ده اضافت د فساد التباس ده اضافه سره هغه فساد سره بیان ورته کوم هغه دا ده چې التباس د بعضی معنی د بعضو سره و دې نه خو اوس هر کې فارغ شو د اعراب نه نو اوس تقسیم کوي بچا کې په دې اعراب کې اعراب په درې قسمه اوس ما دا ګورم ما تاسو ته اول سر کې دا خبر بتاوي سر دا اول زیراغه چې ما کله تقسیم د کل اجزاء د کلی جزئیات ته هي اسمونو فهم کې تقسیم د چاره او دلته ما ډیر بحث کړل معرفت کې تاسو بزرس د داسې خبرې دي پوه او ځکه په دې کې ټول گیر دي ټول شراح پوهیږي په او دا ډیر غټ ځای او بیا د مختلفو کتابونو تاسو بلغه ای اسمونو فعلونه ته بیا لاړ شالته هغه بیا د درینه غشپه و صفحې وي اب بیا وګورئ او دا ځای به سره په وګورئ تاسو ته په غټه خبره کوم ګوره یو تقسیم د کلی جزئیات ته د چای اسمونو فعلون کې تقسیم د چای او تاسو ته پته د کلی په جزئیاتو کې د کلی په یو جزء کې نو د جزئیات جمع کېږي نه اے دا زید او عمر او بکر هر یو جدا انسان دی کو دا مجموعه د زید عمر انسان دی ستان د پوس کوم هر یو جدا انسان ته جدا انسان نو جهر کله په هي کلمه د اسمو هغه کلی دی او اسمون د جزئیات دي نو التبا تقدیم د عطف پر ربط به ربط بعطف التبا تقدیم د ربط بعطف سبه لاول بده بیا بسوي ټول لاول به عطف نه مقدم کې عطف چې ټول راغون کړي نو او جمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع نو مجموعه كلمه ده كان علي وزان له كلمه نو التبه تقدیم د چا ده عطف پر به ضربت پاته او دا په هر هغه ځای کې چې تقسیم د کلی جزئیات ته هدایت ساده په دغه ځای کې دا ټول خلک خبر الته تقدیم د عطف پر ربط کړل الته تقدیم د ربط په عطف پر کړل سم غلط کار کړل مطلب څنګه کې ها الته تقدیم د ربط په عطف کې څنګه ربط بسنگ مقدم کے دے ممخ کے او برستوے ہیا دا کلمہ اسم دے او فعل دے اری وزان دے وایا چې کلمه پای کې مغراشي بیا رستو بسوي دے او انا اول به دے بیا برستو او او په دې کې به دا چې کله د جمع د دلته د کل اجزا ته ده ځکه دا د جمع د پاره د خپل چې د چان جمع د مجموعه جمع صحیح ګوره انسان خو ته هر یو خو انسانان تاسو ټول د په جمع انسانان یې او چې انسانون شي هر یو ځان انسان دغه ځای کې ګوره انسانان څه دي دا مجموعه انسانان دي او یو دا مجموعه انسان دی په خپل مجموعه انسان دی او چې ته جمع وې چې جمع وې انسان جمع کې انسانان وې بیا به څوک هر یو ځان انسانانی ته انسانانی دغه ځان کو دلته انواع لجمع کړل نو د جمع لپاره دا چې د چا جمع
دا مجموعه د هغې جمع وي نو چې مجموعه نو بیا به تقدیم د عطف پر ربط کوي د عرب تقدیم به د عطف کوي څه به کوي یعنې ټول اول جمع کا نو څنګه به دا انواع د دې رفع او نصب او جر دې به نه وي اخر کې به چې دي دا انواع څوک دي دا درېونه په جمع انواع دي لکه زه مې تاسو دې او دې او دې او دې او دې دا ټول هر یو ټول انسانان دي انسانان جو او چې هر یو ځان نه ما بیا به سم هر یو ځان نه دا ټول په جمع انسان دي په جمع یعنی چې راغونډه کې ګوریات ساته وو شی جمع کوي وو شی سګي نو دلته به تقدیم د عطف دلته اوس تقدیم د عطف پر ربط کوا او بیا ګوره جی دلته پوښې به ګوره دلته څه کوا او کله چې تقدیم د عطف پر نو چې دا مجموعه صحیح دا ټول د دینه تعبیر په لفظ واحده سره کیږي دا ثلاثتون ټکی نه د چویلی کله انواع بسمي ثلاثتون ویلی په دې کې اشاره کړله چاته او د دې وجه تاسو په دقه ځای په ثلاثتون کې د 15 نمبر ته وګورئ 15 نمبر ته نبه به 15 نمبر کې نبه به ول تاسو اوري او دای د کمی ګوره په دې باندې کم از کم ما سره وصل شرح به وي پوه شئ به د سلو شرحونه ما اخذ کو ما دونه شی دی پیدا کړل دغه د دنیا د جمع شرجامي کې نه دومره دغه دي چې سنري نه خبرې ما غیله پیدا کولې واځ دا نه ما د ادب کتابونه د عقلي او ارشینا ما کار کوو دا په دې ما لس کال ځان کړول پوه شئ به نو او دې کړهو چې په شی باندې شي دا یو دانه پټول شي او دانه ملغله جوړ شي وایي به پوه نو دا ما ته ګوره دا تاسو ګوره کنه د 15 ما ته دا وسم یاد چې دا 15 نمبر ما کوت او 15 نمبر بیا د دې باندې جمال عبدالرحمن نو دا ګوره سر تنبه به على ان خبر الانواع مجموع الثلاثه سره مجموعه الثلاثه ده او به لا كل واحد هر یو جدا جدا نه پوه شئ په نبه د ثلاثتون سره دې تنبيه ورکړه حتى هذا چې ان الحمل لا يصح وجه صحه حمل المجموع تقدم العطف على الشيء حمل ودلې دا تقدم د چا ده عطف خو شی راغون کې کنه مجموعه شي پوه شئ په او وقد رضي به السيد سند في بعضه هي په دې رضا شه ده سو د سید سند مقام ته ګوره هغه رضا شه ده چې هغه رضا شه ده دا خبره ټیک خدای تاسو تقسیم مليان کې سید سند شه ده مليان شي بس چې ټول دنیا به د سرخ کته وبس هغه په دې رضا شه ده قد رضي به زوق او کم ځای کې فی بعضه د بعضه نور دا کم ځای کې ده ها في بعض كلامه لكن في مقتضى حملها هنا تأمل فتأمل ها اوس په دې کې چې تاسو دغه مولا جمال او مولا عبدالرحمن نغسته مولا جمال هم لګي دغه شی وای چې دلته کې حتی تقدیم د عطف ده بیا مولا عبدالرحمن هم په ځای کې دا شی وای دا چې دغه راول اسام هم دا شی وای دلته اسام شته اسام خو بنشته کنه له پاسه اسام دا 14 او دا 14 کې اسام ده کنه 14 اسام ده 14 اسام ده 14 اسام ده کم ده 14 نو د 14 اسام کم زده تله بل پانه ده ها 4 ده مکو 4 بني یار سلوره ماشه ده واه قول ان نفس الاسم اوري 4 نبه غور اغم لګیا ده تاسو نه الا ان الخبر المجموع الثلاثه ودلې ده غور ټول لګیا دي فلا يشكل الحمل على الانواع وجود تقديم العطف على الرب ودلې ار یو دلته لګیا ده ثلاثتون ټکي ویل او چې په او دا دلته مدقه ځای کې څوک لګیا دی خادمه الکافیه دومره ګند دی کنه چې هغه دلته الته تقدیم د عطف دی او الته هغه چې وای کنه پوه شي په نو الته تقدیم د عطف دی نو الته تقدیم د عطف جوړیږي سره مازغه خراب دي دې تاسو به هغه ځای بیا وګورئ ښا داخله شو ښا نو نسب وجر هذه الثلاث مختص بالحركات اوس دا وی چې دا رفن او نسب او جرون دا اسماء ثلاثه مختص په حرکات او حروف اعرابیو کې اې ما دا ګوره ګوره حرکات او حروف بنایي کنه
نو التزمون فتح کسر راځي په کوم ځای کې په حرف بنایو کې دا بنایه دي کو دا اعرابیه دي دا خاص ته دا ټکی دا رفع وغه دیو جن چرته په مبني رفع نه وي چرته چې مرفوعون دی بیا مبني دی غل خوري غل زول تر سن خبر نه دي سرنه تا نه هو د سرنه کتلی په خوب کې شین دلدله رفع نه سره چې چا پر خاص دی اعرابیه پورې پوښه په چې رفعون دی نو تا د اعراب تب معرب وګاڼو او دا اقسام دي وجود د قسم مستلزم دی وجود د چا لره مقسم لره ځان پوهه کا وې دا چې کوم دی خاص په حرکات او حروف اولات د غیر حرکات بنایه اصله بالکل چې تداونه په خلاف د زمه او تحقق فإن مستعمله في الحركات الكميو البنایه غالبا او په حرکاتو کې اعرابیو کې راځي علا قله برازي پوښه په بس دا شرجامي نه ده تاسو دې پروا کنه چې تاسو دا عربیت زده شي نه نحو مزیم مستاذ دا وای کاش دا موږ دومره ډېر ویلې کنه سم یو چلولې او دا هم په معرب نه ولاړ مبني تور دانګلې او لګیا د تم مدد ته مته پورې موږ درس لکه دا فرض عین نه میته هذا الشيء اوس هم زبدي کې تاسو